تاسو وګورئ په یو طرف ته په دې ملک کې نوې حکومت راغی او په څومره لویو دعوو باندې راغی او بل طرف ته د الله حیران کن نوم ورته متوجه شو په ټول ملک کې د وړو قحط راوست ار یو سړی حیران دی کم سړی چې ګوره بوره په لاس کې یو مړاوی رواني هلکه څه چل دی اوړه نه ملاویږي دا خدای عذابونه دي عزیزانو نور دی خدای خیر پیخ والله علم بالصواب چې زه خدا حیرانم چې دا ملک خدای کم عظیم گرفت ساتلې دی ځکه چې سره د اسلام د دعوی نه د دې ملک بيدینی او د خدای نه بغاوت چې دی هغه بالکل انتها ته رسیدلې دی نو خدای خپويږي چې په دې باندې با کم عذاب راځي دا دوړو عذاب دای ګوره ابتدا ده نن چې ځان ته سوي هغه هم دې ته محتاج کړي دي چې خلقو ته مينتي کوي چې یو بوره وړه راته پیدا کړي چې ځان ته سوي نو دی وجنا سوچ کوي چې مونږ سره به څه کیږي او زمونږ انجام به څه وي مونږ به څه کوو کم طرف ته به ځو خو صرف دا چې دا ناست خلک سوچ کوي چې زمونږ انجام به څه وي مونږ به څه کوو روزګارونه ګوره د غریبو حال ګوره په د پاسه د وړو قحط ګوره کیږي بس نو ما تاسو ته څومره زمانہ وشو چې زه دا لګیایم چې اره ورځ سوچ کوئ او فکر کوئ الله هر سړی په خپل خپل ځای کې رانیولې دی هر سړی د دنیا په باب کې خو څنګه پوهیږئ استاد وایي چې ټول پاکستان سال جوړ کړي دی د وړو متعلق دی کنه دی خزو نرو جلوسونه دي او روډ بلاکج دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی وړو نشته بدل ته لنډ باندې سوچ کوي وړو نشته دا بد کار دی لنډ باندې سوچ کوي چې دې قوم داسې غویمه چرته په دې 50 کال کې دې د پارم جوړه کړې ده چې دین نشته په پاکستان کې روډ بند کړي ها کړې ده دې ملک چرې دا مطالبه کړې ده چې خزي ټوله بربندې شوي روډ بند کړي نوړ نشته خزه نر راوتی او سمکار دی چې نشته ډېر خوند کړي دی سمکار ما ته پرون چاوي چې تاسو وړو څه چل کوي مضمون سکار دی سورج را کړه د جوار وړو پاغه سورج تیرې شو پرون بیا چا د جوار وروړي دي بس کار کی سحال جوړ دے ملونو والا او سال جوړ کړي دي بیا پکې دا لیډرګي چي دي د لیډرګو ته وګوره سال جوړ کړي دي په لیډرګي ته باندې د مل نوړو بورې راو باسي او په بلیک باندې بیا خرڅي پرون یو سړی بورای رئیس ته د 500 روپیو په 1500 خرڅا کا
بیا قطارونه د خلکو پکې دیاړي ولګېدا قطارونه چې دی ولاړی په 100 روپے توړه دا که په 14 خدای خبر دا توړه په 14 یو سل 150 روپے توړه دا په مل کې او په 300 خرڅي په 300 خلکو پکې دیاړي ولګول نو یو طرف ته عذاب د خدای د طرف نه دی بل طرف نه عذاب در باندې زما د طرف نه دی تاسو سب بنی آدم یې یا داس ملک دی یا داس قوم دی یعنی یو سړی کرا په علاقه کې وړنيشته نو ما غستی دي په بلیک په خرڅوم تو نالت پدا سے قومی تو نالت پدا سے ملک خبیا خزی او نر چغي وای چې ستوره را خطلې دي لکای والا ستوره را خطلې دي لکای دو قیامت کیږي سار دې طرف نه خيږي او ماخام دې طرف نه خيږي لکای هم ده نو ما ورته چې پدی پوي وی چې نه مالدا ستوره در تپاس کارا کوي چې دغه سه لکای بم کوم لکه د دستوري لکای می چې کړي نو تاسو وای په ایمان چې تکوینی طور باندې دا قوم ټول سپیدي کنه دي څنګه چې سپه په خلک نوړې واخلي او بل سپه د یری ورنږدې کېدې نشي نن دا قوم داسې سپه دی کنه دی نو دا لکای ستوره دا مطلب دی چې لکای خم شوی دي خو لا ښکارا شوی نه دي تاسو سپی نو عزیزانو عرض می داو چې د اسلام نوم غستلم په پاکستان کې ما تاسو یو غپ ښکاری او ټوکی را تخکاری اسلام نشته اسلام دغه چې په بدر جنگ کې د اړ په شکال میاشتا او د روجې میاشتم ده اوس پښمنه څنګه کوي صحابه یو قجوره صحابه په دوه کس نیمه کې یو قجوره تاسو وايي په ایمان د جمعات کې چې تناسي پر زما پوره زدر سرایم ګوره چې کم بد تاسو ته ما اول په ما کلانت ټکوي ما اول په بجلیګر مولا لعنت چې په داسې ملک اوسي وای په ایمان چې چا دوړو توړه اغستی او رواني او بلوګي ولا په مخ راشي او هغه ورته وای چې ما کار موړ نشته دا توړه به تور سره نیمه کې نیمه به کې ما یو کیسه تاسو ته کړې و چې د جمعې شپه وه او زمونږ د رامداس کې کورو نو هغه زمونږ امام چې و هغه د چترالو نو اوس جمعې په شپه خو به خلکو لاسو چتولو ځکه چې دا مړی راغلی پاس په بنیره ناستی چې لاسو چت کې نو امړ خپل روټۍ والی او بیا زی دا لا بل غم دی زلوی خورزه د مړی اروا چې د غرازی په بنیره ناسته او خزه یو بل ته وی چاله خورې درکا ولا سوچت کا هغه اروا به ناسته د مړی دا لا بل غم دی نو ډېر روټۍ راغلی وی جمعات
نو یو سړی راغی امام ته وایي چې ملا صاحب وږی ما. نو دی ورته وایي چې هغه ویل وږی یم لږه ډوډۍ راکړه دا ډېر شی پروت دی. دی ورته ټټ هغه وی څه تیت تیت کې زه څه چرګ خو نه یم وږی یم دا لږه روټۍ راکړه. بده منډه کړه او چت کونټۍ ته لاس کو ویلې ګردو ته نه پوهېږي. ګردو خر ته وایي په چترالی ژبه کې. بس هغه مسافر مخکې او دی ورپسې چې د جومات نه یې بار وویستو. چې راغی نو ما ورته چې لږه به دې ورکړې وه که نه ده. وایي نه که دا حرامیان بیا عادت کېږي که دا هر وخت بیا راځي روټۍ غواړي. نو عرض مې دا و چې زه هم در سره یم زم در سره یم. د خرې میړه اس نشي کېدی که کېدی شي د خرې میړه څوکي خري د داسې قوم امام چې دی ازبرګ نشي کېدی. مغه شی چې څنګه قومي یو ښځه وه غوایه لنګه شوه تور بچی یې راوړو. لورې ورته ویل مورې د دې خو تور بچی وشول بچی چې څنګه یې اچړي هسې بچړي چې څنګه یې مور ده داسې بچی هم راوړو که چې څنګه مونږ یو داسې زمونږ جوماتونه هم دي داسې زمونږ امامان هم دي. خفه نه شئ. د اړ په شکال میاشته او د روجې میاشته او یو قجوره راوویستی شوه او یو قجوره په منځ دوه شوه. نو نیمه به یو صحابي وخوړه او نیمه به بل صحابي وخوړه او روجه به ونی. او سحر لبه د بدر په میدان کې جهاد هم کول. ابو جهل چې څه وخت کې تیرا جمعه دې باندې خبره پاتې وه چې ابو جهل څه وخت کې دوو ماشومانو د اس نه راوغورځولو. نو عبدالرحمن ابن عوف رامنډې کې او د ابو جهل په دې سینه کېناست او توره یې ورته راوویست. ویل وایه ابو جهل ورته وایي چې سر خو رانه پرې کې خو لږ لاندې پرېږه چې دا ورمېږم ورسره شي سر مې وړوکی دی خلک بیا تماشه کوي چې لږ غټ ښکاري. ویې والو سر یې ترې پرېږدو. د دوو ماشومانو یو معاذ او یو معوذ په برکت باندې د بدر په میدان کې ابو جهل غوندې عظیم شخصیت د اس نه راوغورځېدو سر ته پرې کړی شو د دوو ماشومانو په برکت. نن برای نام څومره ډېر یې په پاکستان کې څومره یې توره وښایئ خپله په 50 کاله د پاکستان جوړېدو کې بنگال در نه څنګه لاړو نیم ملک او کشمیر دې څه پوزیشن دی. د قوم 75% خزانه چې دا په فوج باندې خرج کیږي 75%. نن دومره غوندې کشمیر دی د هندو نه نشي اخیستی. دا وجه څه ده چې ایمان نشته. معاذ او معوذ کې ایمان و نو د مازیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د بدر په میدان کې دعا کوي چې یا الله کته غواړي چې د ځمکې د پاسه ستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 313 کسان چې کوم دي دا ټول شهیدان کا او کدا غواړي چې ستا نامې اغستو والا څوک پاتې شي نو یا الله د دوی امداد وکا
او 313 کسانو سره وصله څه وه؟ 2 آسونه او کل بل 8 تورې وي او 313 مجاهدین. د مکی دومره عظیم طاقت چې ابو جهر سے پسالارو هغه فتح په 8 تورو او په 2 آسونو باندې شوی. الله دعا د پیغمبر قبلی او سچل کیږي ب3,000 من الملائکه منزلین. 3,000 ملائکې د بدر میدان ته راواستولې. ورپسې بل قطار راغو ب5,000 من الملائکه منزلین. 15,000 ملائکې نور رالی. الله ورته فرمایل چې زما حبیبا زما د یو ملائکې جواب دا ټول اهل بدر نشي کولای او دا 3,000 او 15,000 می ستا د عزت لپاره درواستل. سپین او زیړ پټکی په سرو او په اسونو باندې سورې وي او د کافر نه به سر پرې کړې شو او بیا به سړی نه ښکارېده. عزیزانو کم قوم چې الله ته ځان وسپاري هغه الله بیا د عرشي ذمہواری والی او د اسمان نه په ملائکو باندې امداد کوي. په ملائکو اوس مونږ سګي نن مونږ ته وګوره یو سړی او بزرګ هغه ته به تیار روټۍ راتله عبادت به کولو. یو 3 ورځې په امتحان د پاره روټۍ بند شو. 3 ورځې نو دې چې لوګي تنگ کړو نو لاړو د یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې سوال وکړو ا يهودي سلور روټای ورکی چې را روان شو نو هغه يهودي او سپه ساتلو هغه ورپسې شو. چې ورپسې شو نو د ورته یو روټای واچوله. سپي هغه روټای خوړه بیا غپل بلې ور واچوله. چې هغه خوړه بیا غپل بلې ور واچوله. چې هغه خوړه بیا غپل سلور والا روټای سپي ته واچولې بیا هم غپل. نو دی ورته وی چې بیړه دې غر کشه خو سلور روټای دې د کور مالک را کړی وي سلور والا به درواچولې نو اوس ولې غاپې. اسپي ورته وی چې بیړه ستا غر کشه خدای دې کور ران کا چې الله روټای در کوله نو داغه عبادت تی کولو او چې یو 3 ورځې در باندې روټای بند شو نو رالی د خدای د دشمن په دروازه کې دې سوال وکړو. زده دی یهودی سپیما کمرمم په دې دروازه کې پروتم او که ژوندیم پروتم که وګیم پروتم او که موړم پروتم پتا 3 ورځې روټای بند شو او یراله دی یهودی په دروازه کې دې سوال وکړو. سپی ورته وایي نن مونږه نه هغه خلک جوړ شوي زبر د لوګي د پاره د خدای د دشمن نه سوال کوم. دا خو ترو اوټ قوم نن د خدای دشمن دی. اول دی دکاندارانو ته وګورئ خلکو چې وړنو نو ورجی خوراک شروع دکاندارانو ورجی ګرانې کړې. دا غټي ورجی نه دي دا په 100 روپۍ سیر دي او دوی ورکولې په 100 نه په 9 سیر دي کنه او ورکولې په 100
15 دوی ورته غټي وریجې ګرانې کړې. اوس ما ډکه دا خیال کوله چې خدای دې خلکو ټیپرو مې پرو ته خیال مکي کینی تب چې ټیپر چا سره پراتی هغه به 100 روپۍ پاو. دکانداران ورته وریجې ګرانې. اوس د وریجو قحط خو نه وکړ. اوس دا دکاندار بم سبا مردار شي او زه به په قبر ولاړم چې دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ور. غریب ډیر ښه دکاندار دی دې خدای ډیر ښه په سیلاب یوړي. کم قوم کې او کم کارنده سړی کې چې د بل د زړه درد نه د بل د لوګي درد ور سره نه خدای دې هغه ته د جنت بوی نه خي. بوی زما عزیزانو مسلمانان کوو او مغه خلق مونږ نه یو. مسلمان خو بیبي فاطمه وا او مسلمان خو حضرت علی و. امام حسن او حسین بیمار شو او حضرت علی او بیبي فاطمه اندازه رومانلو چې خدای کدا دواړه ماشومان جوړ شو نو مونږ بدرې روزي نیسو. نا خدای جوړ ک روزه ونی و چې روزه ونی و ما خام له حضرت علی صدور بشو روټای موټای پیدا کړو کجوري مجوري. ما خام درو جماعت ټیم دی په دروازه کې आवाज شو چې مسکین ماو دوه کسایو دواړه وږي. دوی دا ټول رو جماعت اوچت کو باری مسکین ته یو. اوس دا په ایمان وای چې مونږ زبردست وکړو ها وبکم زه روټای ته ناست ها او صاحب اخی غوړې زړې پرتی یو جبار आवाज وکړي چې مسکین ما زه بداوې ما چې دا اوچت کې دی بار سړی لې ورکي تاسو به وکړي هسي ګومنځ ګرځوي مونږ به دسیو ورځ نهار تیر ورو جوش پم نهار تیر سار له بیا رو جو دی ما خام ان درو جماعت ټیم شو بیا حضرت علی سے پیدا کړی आवाज شو چې یتیم ما دوه کسیو دواړه وږي بیا ټول رو جماعت اوچت کو باره بیا شپه نهار شو سبا بیا رو جشو درېما ما خام چې ان درو جماعت ټیم دی بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیر ما دو مرګري بیا ټول رو جماعت اوچت کو غیله د اسمان نه خبر راغی چې حضرت علی او بیبي فاطمه د نظر درې واړه روزه پناه راونی او خپل خوراک چاله ورکو ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه حبه کے ضمیر چاہتا راجے دے حبه دامانا چې په بلې روټه خورونه علی حبه سره د دې چې په خپل ورته وږي په خپل ورته وږي په چای خورونه مسکینا و یتیما و اسیرا په مسکینانو په یتیمانو په اسیرانو او بیا ورته وایي څه وی ورته انما نطعمکم لوجه الله ګوره دا روټه مونږه په تاسو خدای د پاره وخوروله پام کوئ چړکم بل سره نشي لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه د دې بدل درنه غواړم او نه شکریا درنه غواړم ارڅ به خدای را کوي
تاسو لم د خدای د پاره درکړي. مسلمانان خو دغه د خپل ګریوانونو کې ټول سوچ وکړي کومګه دغه سیو اوس د امتحان وخت چې تا خپل بچو ته توړه روانه کړي او تا نه بل محتاج په لاره په مخه درغه او درته وی چې ما کرم نشته او یادې نیمه کړه او یادې ټوله غله ورکه خو پوه شه چې او کني خده باګړوي غمه مکوه. قسم په خدای دې زه چې ورځ تېرېږي دا دیرې خو مونږ نه ډکې دي که نه د هغه بزرګ په خبره مې ایمان مضبوطېږي چې ما ورته وی چې ما له د یو مړي کشف وکړه او د دیرې ته یې راوستمه او مراقبه یې داسې وکړه ویل مړی درته ښیمه خو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کي. ویل ولې؟ ویل دا ټول مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي که دې ولیده ټول عمر به روټۍ نه شي خوړی. په یو منډه تې لاړم او کور ته مې د شپې 10 بجې وې چې ځان ورسول 3 ورځې روټۍ خوند نه راکولو داسې ګبراو شو. نو زمونږ به د مرګ نه وروستو دا حالي دغه لاندې ځای چې ښه کېږي نو هغه چې دنیا کې د حضرت علي او د بیبي فاطمې قرباني وکړي. اوس چې سړی ووایي چې ښځې دا مالت کې خدا بل کور موږی دی لګوړه به دوی له ورکو خدای دې کور روان کړي ځان له دې پیدا کوي که نه دا مونږ به څه کوو. زمونږ ښځې داسې وایي که نه دا زمونږ ښځې دي او دا زمونږ سړي دي اندازه کوئ. قسم په خدای دی چې په دې ملک کې د هېڅ شي کمی نشته. خدای رانیولی قوم دی خدای رانیولی قوم دی. بیا ته ورشه چې نن کم بلیکیج په دې وړو کې شروع دی میلیونو والا لکونه روپۍ د ورځې ګټي ګودامونو والا بیا چې دا چټونه څوک ورکوي دغه خلک پناه په خدای. ویالا د ملک نه برکت لاړو ښځه د ملک وزیر خوراک ده. نو ما وی چې خبره دا ده چې ښځه که وزیر اعظم و خیر دی او چې وزیر خوراک شو نو کفر وشو. ښځه وزیر اعظم و که نو نو ښځه خو اصلي وزیر خوراک هم ښځه ده او دومره کار چې وشي چې د عابد حسین باندې سړی روټۍ پخوي او خوري ځکه چې ښځه دې دپاره ده. ښځه دغې له نه ده چې د پاکستان د وزیر خوراک وزیر اعظم دی عابد حسین او لا ورسره وایي سیدا عابد حسین سیدم ده دام د بیبي فاطمې لور ده. لا حول د خدای بیړه تباه کور مران شه چې ورانم شي بیړم غرقش د دې اسلام نم سټو کې او لوبې جوړې کړي د هغې شکل ته وګوره هغه ویښتو ته وګوره هغه لپسټیک ته وګوره د ملک وزیر خوراک. نو چې ډېر تنګ شوم نو پرون مې یو سړي ته وې مالداس چل دی چې دا فوټو یو ساته او دغې ته ګوره زړه به دې مړېږي. او زه څه وکړم بله ورځ راته چا ټلیفون وکړې مولانا صاحب ته چپ ناست دی او دا د وړو سال دی مال ډېر شکر دی. زه څه وکړم اصلي خلق درته ښیم چې راوینیسئ یو بدبخت قومه بې ضمیره قومه کمې علاقه کې چې د کم شي تکلیف جوړ شي د هغې علاقې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبران راونیسئ که نه ده ممبران یې راونیسئ چې ته مونږ څه دپاره د مور میړه جوړ کړی چې مونږ ته دا پلانی تکلیف دی هغې له نږدې نه شئ ورتلی کرت نه شئ کولی
او مال براشي بل براشي جی تاسو غږ نه کوي دا وړو دغه دی تاسو غږ نه کوي دا وړو دغه دی دلته یو لیډر دی چې په لار رواني داسې روان ما ته بله ورځ د وړو څه تکلیف ونشته مالله جي وای زاغان کې ناسته په سر د سر زاغان کینولی دي تا کړی دي ته بلاندې ناسته خپل ویر بکې اتاله نه راکړي نن هغه وخت شرفا د زمانه هغه نن سپی ګڼلی شي او رزیلان د زمانه نن معزز ګڼلی شي صرف د دولت د وجې او د پیسو د وجې پیسې او دولت چې چا سره دی معزز دی هغه عزتمند دی هغه ارسار هغه ورځ یو الکو ما تراغه ویره جی چا څه کار کې مال الکا ور پلانی خان سره نوکر ما مال بیا څه کې ویل وړنيشتا ګرځم ور پسې کور کې مالک خان ته وایا کنه ویل نه بیبي ته می ویلیو داغه خزه ته بیبي ویلا مالکني بیبي ته خان خزه ته مال هغه څه چلو نه کوي راته وی چې زبر لار شکنه کا چرته څه پیدا کا مال خلد د اورس کارواټه شه کما خزه چې بار بار بنده ګرځي هغه ته بیبي مو وایي ما په دې خبره پوهیږي کما خزه چې بار ګرځي بار بنده نو هغه ته بیبي مو وایي بیبي چاته وایي بیبي هغه ته وایي چې په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بار سو کوانه بیبي هغه خزه ته وایي کما خزه چې دغه کوي دې ته بیبي مو وایي خلیم ټپې شه چې ټپې د بیبيانې دي بیا چې کما خزه سلور کسې ځان ته ساتلی د لپسټک د پاره هغه ته محترمه مو وایي محترمه نن دې قوم د پیسې د پاره ضمیر پرېښی دی دین یې پرېښی دی ایمان یې پرېښی دی غیرت یې پرېښی دی شرم یې پرېښی دی حیا یې پرېښی دی و چې پیسې او دولت چا سره کا د سور کافر بچي دوی به تېنه ګیر چاپېر تاویږي او پیاوړي راوړي که د سور بچي دغسې خیر مونږ هم تماشه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ډېر تنګ شو خدای پاک به ورته وایي چې فانتظروا انا معکم منتظرون دې ته وایي چې انتظار کوئ د الله د ګرفت چې کله به راځي او تاسو به نیسي او زم در سره ناست یم انتظار کوم نن تروټ قوم خدای رانیولی دی په ټولو قومونو باندې به قسمه قسم عذابونه نازلېده په پاکستان باندې ذهني عذاب نازل دی ذهني هر سړی ذهني طور پریشان دی الا مگر هغه خلق پریشان نه دي چې چا خپل ځان خدای ته سپارلی دی خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه کم د لوږې مړه کوي او که په خپله به راځي
حضرت علی چاته یو مانا ور کړی و دا والا تو خورا تاسو خوري چې نه خوري تو پدې کې ملائک را پدې لستونو کې نه مڼې پټې کړې دي او حضرت علی ته आवाज وکړ چې دا ستا مڼه دا امانت چا را کړې هغه ورته دا زمانه ده ویلې ولی ویل زمانه ده وجه څه ده ویل خدای په قران کې وایي چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکی وکړو زه یو په لاس باور کوم ما یو مڼه ور کړې و زما لاس کیږي تاسو یو څنګه راوړل لستونو نه نور امرو استویل تا نه اوچت ایمان به بل چا پیدا شي یو ورکی لس به ورپسې راځي خو دا خو ایمان غواړي غیرت غواړي دین غواړي د خدای یره غواړي د خدای خوف غواړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې ډېر سوچ کوئ ملک بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی د هر بحران شکار دی خدای دې پرده ساتي اوس خلق سره د اختر غم دی د جمعې دی که د زیارت دی د جمعې دی که د زیارت دی د جمعې دی که د زیارت دی ښه د جمعې دی نو څه چلو شو مل قرآن شو یا د زیارت شو نو څه چلو شو دا مومن خبره چې د بونې ارغو سوې زورو کې دا غوږونه ټلیفون دی او خلک دی او تپوس دی چې د زیارت ته که د جمعې دی د زیارت ته که د جمعې دی ما ورته نن مې ورته چې اتوار ته شو خدای ته وګورئ خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ سعودي اعلان وکړو چې حج د چهارشنبې دی او اختر د زیارت په ورځ ټیک ده دلته اعلان شوی دی چې اختر د جمعې په ورځ 18 تاریخ باندې ټیک شو د چهارشنبې د شپې شهادت دی اوس تاسو ایمان تیر کوي د نه د شپې شهادت پیدا کوي د نه د شپې ټیک ده چې چا میاش د نه په شپه لیدلې ده بسم الله د زیدر ته د زیارت کوم اختر نار شي په داخله کې غواړي د اکبر باچا لټان دی یو درې لټان په لار پراته نو د یو په سینه بیره پرتا و یو سړی پاس باندې تیرې دو ویلې کاکا لګ را کوشه چې را کوشو نو ویل چې دا به شلی داسې پراته دي ویل دا بیره خو لګه خله کې راواچو هغه چې ولې لاسونه د کار نه کوي ویل نه ټیک ټاک دي وینو زه دې د اسنا ورپسې را کوس کړم یو شلپ چې ته په دا مخ وېستو ا دویم چې ور سره پروت هغه سم یې و ویل ولی ویل پرون مې او دسماته کړو ځان راته نه پاکولو راي پرې خو په دا دویم را کې خو چې دا ولا دریم ورته ډیر دی خو کړه دا دواړه آرامیان دي ویل ولی تم نه جوړه ویل نه ټیک ټاک خو پرون مې سپي په خله کې متیازي کولی دوی ورته کورم نه وي هغه قسم په خدای هر شی په داخله کې واړ اختر کله دی وړو جکله دی اختر کله دی وړو جکله دی نشته اخترونه وروجه تاسو اخترونه کیږي تاسو روجي کیږي ته سوچ کوي بچا مکو لړۍ غر کې نم قسم په خدای کا قربانای واور او کس چې کومه قربانای کې شریک وي او د یو پیسې پکې حرام وي د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوی یا د جوارای پیسې وي یا د سود پیسې وي یا د بلیک پیسې وي د یو پیسې چې پکې حرام وي د شپږ نورم تباہ دي ستا پیسې چې تا کوم قرباني ځان لا ګډان مډان دی غستې دي او ستا پیسې حرام وي
ستام قربانی نه کی بس غوخه بده او به خوري روزه دی ونیوه رمضان کې او خېټه کې دی پښمنه او ماخام په حرامو کړي دي زما په خدای قسم دی چې دا روزه به دی په دې مخ درويشته شي دا نه کی دا روزي دی او دا قرباني دی او دا یو بدال جوړ دی سه خبیا یو اهم خبره بل و یو سړی ګډه غسته دی قرباني ده پاره سباله قرباني دا او نن دا ګډ ورک شو چې ورک شو تابل واغستو چې بل دی واغستو او سبا د اختر په ورځ هغه ورکم را پیدا شو نو ته بدواړه علاله کې یو بالاله استاب خالی نه یا به غریبی یا به مالدار کمالدار یو بالال کی یو به خرڅ کا او که غریبی نو دواړه بالاله که غریبی او یو ورک شو بل دی واغستو او رقم پیدا شو نو ته بدواړه علاله داغه وجه دا ده چې پتا قربانی واجب نه او تا واغستو نو پتا نظر شو چې نظر شو نو نظر بیا خرڅول نه شي چې بل دی واغستو بلم نظر شو نو دواړه بالاله ته پوښوي بل دا چې قربانی به د مانځنه رستو کوي کچا د اختر مانځنه مخ کې قربانی وکړه غوخه به وشي قربانی نه کیږي مانځنه رستو به کوي د ټولو خبرو ته پکار دادی چې یو سړی قربانی کوي چې د قربانی ضرورت ورته معلومي یو سړی روزنی سي چې د روزې ضرورت ورته معلومي ته خبرو ته لک سوچ کوي ته تلک فکر وکي زه خو الله ستړی شم اوس په ایمان درته هم جزا دکان نه دیځه پورې راشم دا یو سات چپ زکه یم چې ما لستړی اړمې بالکل ستړی شو اداجی محمد امین صاحب د خدای وبخي هغه به یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي کم کم بس غم قرباني سرمنی دي د لپاره سوچ وکړي او سیاسي لیډرانو اعلان کړی دی چې قرباني سرمنی مونږ لا راک په خاور ماړه شي نو تاسو د ټول ملک بیړه تباہ کړو سرمن مم په غریب سړی نه پیرزو کی چې غریب ته ملو شي سرمن د قربانای د غریب حق دی که امام د جماعت غریبو بال بچدارو نو بیا د امام حق دی که امام سربو او تیله په لګېدو په سرمنه نو بیا غلا نه ورکه غریب له بیا ورکه زما په خبره پوهیږي یو سړی راغی ماته وی چې زمونږ امام خو مالدار دی وای چې سرمنه بروړی کینی کافر قوم ټول مال بل چلو کوي چې تاسو یریږئ ته ول یریږو ته سم بلا دا مالدا سیو کوي چې سرمن بل لور کوي او هغه د سرمنې په ځای یو 50 پیته یا 100 روپۍ چې د امام لا اسی ور کوي او سرمن په مالدار لنه ور کوي لکه څنګه سرسایه چې مالدار باندې نکیږي هغه د پاره اوګه تګه یتیم غریب خوار بال بچدار دا شرط دی دا سي قرباني سرمن غوخبه د خار کې وګوره یو رواج د په پتنوسونو کې چولیو پاو پاو تیکاو ماشومانو په سر کړي او ډولای ډولای کیږي په کورونو چې چا قرباني کړي هغه لیم ورمي چې چا قرباني کړي چې هغه تیکا ورنه کوي تیکا هغه کورونه لټوي چې چا قرباني نه کړي دړای دړای هغه کرا ور کوي زما په خبره پوهیږئ چې چا قرباني کړي هغه له سلا ور کوي خونه دي چاوړه شا خوار غریب ورته وګوره سارته یو سړی وی مسله خدا د چې درې ځای به مالدري مری پرېدا ځان لده یو کټوای پکې پرېدا او نور ټوله په دې غریبو تقسیم کنن سبا غوخي چرته غریبان پړې شي 15 روپۍ کیلو د اوخ وخه
یو ځل ما تاسو ته ویلي په ایمان درته یم چې یو سړی و هغه به د خرونو او د اسپو غوښې هم خرڅ په دې قوم چې دا نن در باندې د وړو شاټېج کې زده دې قوم قسم په خدای دی چې په دې قوم د سپو غوښې هم خوړلي دي د سپو د نری غوښې په دکان به سپی ځوړند کړی و هغه به د نری په غوښې په دغه خرڅ کړي دا د اورېدو خبرې نه دي زه چې ارته درته څه وایم نو زما په عین الیقین راغلی عین الیقین نو عین ایمان مې پې راغلی پیرنګیانو بیا دا آرډر وکړو چې د ګډوري خپې به تر هغې پورې ګډوري سره ځوړندي چې تر څو پورې ټول خرڅ شوی نه وي سپي بیا خرڅول په خلک نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای دې پرده ساتي په ډېر خراب وخت کې پیدا یو په ډېر پرفتن دور کې پیدا یو الله دې فضل کوي او خدای دې په دې ملک داسې نظام راولي داسې نظام چې د خولې نوړی بل سره بیلی د خولې نوړی نواز شریف ته پکار دي تر دې سپېږمو مالدار دی چې اول په دې خپله خزانه شروع وکړي نو بیا مونږ هم چې څه ګټلي وله بیا ورکړو اوس قرض اتارو څه وایي ملک سوارو په ملک کو گدے پہ سوارو قرض اتارو نو قرض اتارو اول خو په د خپل کور لوټ کا نو بیا مونږ ته وایا کنه خپل کور خو په لوټ کا کنه ځان ملنګ کله که د حضرت علی غوندې بیا راشه زمونږ ښځې م خرڅې کا د ملک دپاره